عموما د انډیا کرکټرز چې د پاکستان ټیم حواله سره خبره کوي نو اکثر داسې خبرو کې چې د پاکستان د ټیم خلاف وي، خو رویچندرن اشوین چې کوم دی داسې خبرې کړې دي چې تاسو به هم حیران کوي د پاکستان ټیم حواله سره. او رویچندرن اشوین ویلي دي چې د پاکستان ټیم د کرن چې کوم پوزیشن زه ګورم، کرن پرفارمنس د پاکستان ټیم ګورم، د پاکستان د ټیم کرن حالات زه ګورم، نو زما له ډیر زیات افسوس راشي. دا چا ویلی دي؟ دا اشوین ویلی دي. عموما د پاکستان ټیم تباہی کی یا د پاکستان کھلاڑی تباہ کیږي یا ټیم خرابېږي، نو په دې باندې د انډیا چې کم صحافیان دي یا د انډیا چې کم حکومت یا کم عوام دي یا کم کرکټرز دي ای په زیات خوشحاليږي. تاسو به اکثر په کرکټرز کې د سیواګ بیانونه کتلی وي چې اکثر داسې بیان ورکړي چې هغه مطلب انسان په خفه شي. پاکستان خلاف بیانونه عرفان پټان تاسو ګورئ، عرفان پټان نه علاوه کم چې اوس د انډیا کرکټ ټیم کوچ ته نوم رانه ایر شو یار نوم خیر تاسو کمنټ کړئ. د انډیا کرکټ ټیم کوچ څوک دی؟ هډ کوچ چې کوم دی لیفټ هینډ بیټسمن د نوم رانه گوتم گمبیر. یس گمبیر اکثر د پاکستان خلاف بیان، خو رویچندرن اشوین چې کوم بیان جاری کړي په هغه باندې تفصیلا خبره کوي. اشوین ویلي دی چې د پاکستان تیر شوی تاریخ چې کوم دی د کرکټ هیستوري اډه زیاته مضبوطه ده. پاکستان همیشه ګریټ کپتانان پروډوس کړي دي لکه عمران خان نوم باقاعده شته دی. پاکستان همیشه ګریټ بالران پروډوس کړي دي لکه شعیب اختر. پاکستان همیشه ښه کلاړیان ښه بیټسمنان پروډوس کړي دي لکه انضمام الحق غوندې کلاړیان. خو اوس چې وایي زه د پاکستان تیر شوي 3 کالو داسې پرفارمنس ګورم نو زه پې ډېر زیات خفه کېږم. آی فیل سوري فار پاکستان. دا چا ویلي دي؟ دا رویچندرن اشوین ویلي دي چې زما په زړه ډېر زیات خفه شي چې د پاکستان په دې ټیم باندې بلا څه بلا شوې ده چې دی داسې مطلب دومره خراب شوي دي تیر شوي 3 کالو کې جي. نو که چېرې زه درله یو مطلب ډایرکټلی ووایم زما چې کوم پوینټ آف ویو دی د ما سوچ حوالې سره تیر شوي 3 کالو کې خو د پاکستان کرکټ بورډ څلور د پاکستان کرکټ بورډ چیرمنان بدل شوي دي. رمیز راجا، محسن نقوی خوس کرنٹ دی، زکا اشرف، نجم سیټي، رمیز راجا درې دا بدل شوي دي او کرنٹ اوس چې کوم دی محسن نقوی د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن دی جی. چیرمن بدل شو، داغه سکول اف تھاټ داغه مایند سیټ اپ چې کوم دی د کرکټ بورډ سره بدلیږي. رمیز راجا یو بیل پلان تیار کړو، رمیز راجا ختم شو، زکا اشرف پر راغو، زکا اشرف یو بیل پلان تیار کو، زکا اشرف ختم شو، نجم سیټي پر راغو یو بیل پلان تیار کو، نجم سیټي ختم شو، محسن نقوی پر راغو یو بیل پلان اوس تیار کړی دی. امپلیمنٹ کیږي نه امپلیمنٹ کیږي، خدا د تباہی غټه وجه دا هم کې دی چې بار بار دستا ټاپ منیجمنت چینج کیږي او ټاپ منیجمنت سره دستا چې ښکته کمې فیصلې دی هغه هم چینج کیږي جی. نو په دې وجه باندې بل د پاکستان کرکټ ټیم حالات کې باندې که موږ نظر واچو نو موږ خو صرف هر سړي بابر اعظم ټارګټ کړی چې بابر اعظم کپتان دی او بابر اعظم د لاسه داسې او بابر اعظم د لاسه داسې. خو تیر شوي یو اس اے نه چې موږ میچ بایلو نو آیا یو اس اے ته سره چې کم میچ و نو بابر اعظم حارث روف ته وی چې لاشه ته فول ټاسیانو که هغه لاسټه ورکړي، خو بیا بابر اعظم امیر له وی چې ته راشه په لاسټه په سوپره ورکړي 19 رنزونه ورکړه. خو دې نه علاوه زیمبابوې سره چې میچ و انډیا سره چې T20 ورلډ کپ کې میچ نو بابر اعظم اماد وسیم او شاداب او ابل بیټسمن افتخار لوي چې لاټ سي سلوره ولا تاسو مس کوي، سلوره ورکه تاسو سکور مرا ولا سلوره ورکه تاسو 24 رنزونه مکوي. دا بابر اعظم ولوي د هر څه ذمہ دار چې کوم دی موږ بابر اعظم ټهراو کړی دی. خو چون کې زموږ ټول ټیم چې کوم دی هغه خراب دی. ټول ټیم اوس په تاسو وایي چې ټیم هم د بابر اعظم په خوخه باندې جوړیږي، نو نه جی منم د بابر اعظم په خوخه باندې به جوړیږي، خو ټوټل ټیم د بابر اعظم په خوخه نه جوړیږي. که چېرې د بابر اعظم په خوخه جوړېدی نو بابر اعظم خو د امیر او د اماد وسیم سخت خلاف و بیا به امیر او اماد وسیم ټیم ته نه راتلل، په پلینګ 11 کې باندې شامل کېدل. خو خیر خپل رای په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.